خیر علي دا پوښتنه مې کوله چې په دې موجوده کابینه کې چې دا څونه منسټران دي دا ټول نان الیکټډ دي او دا چې کوم دي یا به هر څه چې هغه د دې موجوده ممبران چې د دوی په دې اسمبلۍ کې دا دونه ایم ان ایز دي دي کې دونه صلاحیت نشته چې دوی دا منسټري وچلوي چې د 12 کسان راولي او دوی دغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تحریک انصاف چې کله په حکومت کې راغی دوی موږ به خرچې کمو که وګورئ نو په مرکز کې دومره زیات ان الیکټډ خلک راوستلو چا مشیران یا سپیشل اسسټنټ یې جوړ کړل. دلته کې چې دی زما خیال د یو درجن نه زیات چې دی دا سپیشل اسسټنټس و دغه موجود دي. دې نه خو دا ثابتېږي چې دی چې بهر نه کم خلک راولي چې دوی په خپل خلکو باندې اعتماد نشته او زما خیال دی دا مو ته نه ښکاري چې پکې صلاحیت هغه لحاظ سره شته. په خپله که وګورئ نو په دې 19 میاشتو کې نه قومي اسمبلي هغه شانتې وچلېده نه صوبایي اسمبلي دلته کې هغه شانتې چلېده کېده. د حکومت چې دی هغه د پالیسو پر سره ښکاري چې حکومت موجود دی او د هغې نه د هغې دغه کېږي. که موږ وګورو نو پالیسۍ مو څه پورې ښکاره نه شوې. عمران خان صاحب یو ورځ راپاسي وایي چې زما اکنامک ټیم ډېر ښه دی او ډېر ښه کار کوي لګیا دی او ډېر زبردست کار کوي. دویمه ورځ راپاسي وایي چې یاره زه چې دی مسګایډ شوی یم او ما ته صحیح تصویر نه راکوي. یو وزیر راپاسي هغه وایي چې د وړو بحران بالکل نشته. بل راشي وایي چې یاره کمې دی. دریم راشي هغه وایي چې نه مصنوعي بحران دی. دوی په خپلو کې اړو داسې تضادات دي چې په یو بل باندې څه نه دغې پته لګي او دوی نه دا اندازه کېږي چې اړو هغه ربط او دغه اړو شته نه، ګورننس اړو شته نه، اډمنسټریشن اړو شته نه او همدې لپاره دا خلک تنګ شوي دي او داسې ښکاري چې هر شی دوی فیل کېږي. یو طرف ته جي دا که وګورئ نو دوی د مذاکراتو خبرې کوي. دا ډیفینس منسټري یو ډېره اهمه منسټري ده جي. یو ورځ مخکې ډیفینس منسټر د اعلان وکړو چې موږ د پی ټي ایم سره خبرې کوو. په بله ورځ باندې د پی ټي ایم خلاف اکشن واخیستې شو. د هغې تقریبا 23 اراکین عهدهدار ونیول، منظور پښتین ونیول شو. د هغې په سبا باندې منتخب مینیګان ونیولی شو. دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یو خو کم گرفتاری چې دوی د منظور پښتین کړې ده یا د هغې په دویمه ورځ باندې چې کومې گرفتاری کړې وې خصوصا په هغې کې د عوامي ورکرز پارټۍ چې دی د هغوی د پنجاب صوبایي صدر دی او نور د هغوی ملګري دي. د هغې مونږ غندنه هم کوو او مذمت هم کوو. مونږ دا ګڼو چې د خپل حقوقو لپاره اواز اوچتول چې دی دا د هر چا بنیادي حق دی. دا مونږ له آئین پاکستان هم دا حق راکوي. نو پکار دی چې دا هر چا ته اجازه وي چې هغه خپل حق تپوس ترې وکړی شي او اواز ترې اوچت کړي. څو پورې چې تاسو د حکومت نه ډخه د مذاکراتو خبره وکړه په دې مونږ هم پوه نه شو. یو ورځ حکومتي وزیر د مذاکراتو ذکر کوي، دویمه ورځ د هغوی د پی ټي ایم ایم پي اے میر کلام خان چې دی د هغې خیر مقدم کوي او دریمه ورځ نه بیا دا کاروایي شروع کېږي. دې نه دا پته لګي چې دوی اړو هېڅ خپلو کې کوارډینیشن نشته، نه څه واضح پروګرام سره شته او د دوی خبره چې ده هغه اړو خبره نه وي. دا پوښتنه کوو جي ستاسو دغه یا بله ورځ دوی یو درې منسټران ایستي وو، هغه منسټران بیا ملاقات وکړو، بیا راوستی شو. یو دا پوښتنه کوم. بله دا پوښتنه کوم چې د عمران خان یا د موجوده وزیر اعظم په دې خپله کابینه باندې دونه ټرسټ نشته چې دوی د هر شیز دپاره په خپله منډې وهي. پنجاب تمځي، سند تمځي، دلته کې پي کې تم راځي او بیا کیني د هغې دپاره ټیمونه جوړوي. دا خپل کسان چې کوم د ده نه متنفر دي یا پکې خپلو کې مسلې دي دا د منسټرانو باندې نشي حل کولی که د دې اعتماد نشته. ګوره بنیادي طور باندې که تاسو وګورئ دا کوم چې دلته کې څه وشو ګو دا خو د هغوی انټرنل د پارټۍ مسله ده. خو دې نه دا میسیج ځي چې هغه اپوزیشن خو تنقید په دوی باندې کو چې دوی دا شی چلی نه او یو شی بلډ شي او چې دغه کې عوامو کې هم دا دغه چې دا حکومت دغه دی. اوس په دوی خپل ملګرو باندې هم دا پریشر راغلی دی او هغوی هم دې ته مجبوره شوي دي چې داسې قسمه اواز اوچتوي. دا هم ډېر لوی خبره ده چې بی دلته کې 3 وزیران پاسي او هغوی په چیف منسټر باندې د کرپشن الزام ولګوي او د هغې په نتیجه کې هغه 3 وزیران دوی فارغ کړي. نو دا هم یو عجیبه، زه خو د هغې منطق باندې نه پوهېږم. دوی خو وایي چې مونږ به احتساب کوو او که زمونږ کې هم که چا باندې دغه هغې باندې به مونږ د هغې خلاف به کاروایي کوو. اوس د هغې الټ کارونه دغه کېږي لګیا دي. دغه شانتې که تاسو وګورئ ټول اتحادیان هم دې خبرې
او دینه دا اندازه کیږي چې دا سلسله ټیک نه روانه ځکه مونږ دا غنو چې دا سلیکټډ حکومت چې دی د هغې تجربه ناکامه شوه او دې وخت او ضرورت دا دی چې دوباره د انتخابات طرف ته لاړ شي شفاف انتخابات دي وشي او اصلي عوامي نمایندګانو ته د حکومت حواله کړی شي هله به د ملک مسایل حل کړي. یو اخیر سوال دا کوم چې بعضې مقتدر سیاسي قوتونو خپل چې کوم متوقع کانډیډیټ دي که هغه د ان ای دي که هغه د پی کې دي هغوی ته دا ټاسک حواله شوی دی چې د انتخاباتو تیاری وکړي او کارنر میټینګ وکړي او خپلو عهدهدارو سره میلاو شي خپل تنظیمونه اکټیویټ کړي بیا چې کله په دې کې زما یو کس سره رابطه وشي نو هغه ماته وایي چې یو موږ ته دا ویلي شوي دي چې په مارچ کې پاسبل دی چې د حکومت ختم شي دې باره کې تاسو څه وایي؟ زه دغه خو څه نشم ویلی چې کله دغه خو ګورې اندازه دا ده چې شی چلی نه او کله چې حکومت ډیلیوري نه کوي کله چې پارلیمنت ډیلیوري نه کوي نو هغې خلاف بیا پریشر بلډ کیږي او ما خو مخکې تاسو ته وویل چې دا څیزونه داسې دغه ته روان دي چې همدا مطالبه به ټول کوي چې انتخابات پکار دي او موږ هم دغه غواړو چې انتخابات وشي. مننه جي. مهرباني.